السلام علیکم ملګرو. عمران خان د الیکشن آوټ کول، عمران خان نه اهله کول ناممکنه شو. څنګه ناممکنه شو؟ په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. بل اورسیز چې کوم دی هغه د عمران خان سپورټ ولې ډیر زیات کوي. اورسیز مطلب کوم د دوبۍ د سعودي عرب دا کوم مسافر خلک دي د عمران خان سپورټ ولې ډیر زیات کوي. د حواله سره به سره یو ریالټي بیس باندې یو داسې واقعیا شریک کوم چې هغه بالکل حقیقت ته نو تاسو خپل پته ولګي چې اورسیز ولې د عمران خان سپورټ کوي. بل طرف لکه مونږ وګورو په عمران خان باندې ګوره قاتلانه حمله شو. په عمران خان وای تقریبا 200 نه زیات اف ای آر در شوی دي. عمران خان ته جیل ملاو شو. عمران خان په کور د پولیس چاپو لګیدل. جی عمران خان او د پی ټی آی رهنما چې څومره هم دي د غي په فیملی والا باندې هم هارسمنت مختلف کیسز ورجمع شوی دي. جی د عمران خان په خوریانو په فیملی باندې هم پرچی اف ای آر درج شوی. جی هر څه کیږي خو عمران خان چې کوم دی هغه نشاله کیږي. عمران خان انارو نه غواړي. عمران خان بل ملک تل نه غواړي. د دې شاله وجه څه ده؟ لکه دومره ډیر هر څه په عمران خان باندې دغه کیږي. عمران خان تر اوسه پورې دا خبره کوي چې زه پاکستان نه پریدم او زه به تر هغې پورې زه مرګ له تیار یم، خو زه به لړاویږم، زه به خپل جنګ تر اخره پورې کوم. او که تاسو د پاکستان 75 ساله تاریخ وګورئ که نه، نو چې کله هم د سیاستدان خلاف خلک روچت شوي دي، حکومت روچت شوی دی یا نورې پارټیانې روچتې شوي دي، نو د هغه سیاستدان نوم او نشان بیخي ختم شوی دی. خو که عمران خان تاسو وګورئ نو عمران خان خلاف داسې نه کیږي. د دې شاله وجه څه ده؟ ما سره په کمنټ کې د دې شاله چې کومه وجه ده خپل رای هر یو کس انډیویجولي ما سره په کمنټ کې شریک کړئ. جی اوس راځو چې د اورسیز طرف له چې اورسیز مسافر ولې د عمران خان سپورټ ډیر زیات کوي. د دې حواله سره یو ریل واقعیا در سره شریک کوم چې بالکل په حقیقت کې دلته د پیښور یو پښتون مسافر دی په دوبۍ کې، زما یو ډیر کلوز مرګره دی. هغه سره مې خبرې کولې، هغه سره مې غب شپ سره لګولو، خبره سیاست طرف ته لاړه. تاسو مې ته کو چې په عمران خان باندې پاک مړ دی. تاسو مې ته کو چې ولې لکه عمران خان دومره سپورټ ولې کې تاله تر اوسه پورې سکړي دي. اگر له یو واقعیا سناو چې یقینا زه ډیر زیات حیرانه کما. واقعیا صدغه رنگي واغه داسې مالوي چې زما ویزا ایکسپایر شي او ما ان اوټ کولو د ویزې د پاره ان اوټ چې دلته کې نو اکثر خلک سعودي عرب لاړ شي یا عمان لوړي. نو زه عمان ته اوړېدم. عمان دتلم عمان چې کم دی په حتی بارډر باندې دوبۍ سره ملاو دی. نو وای زه عمان ته ان اوټ د پاره تلم. نو چې زه کله عمان ته لاړم او الته زه د اغازي هغه بارډر ما کراس کولو، نو الته چې کم چیک اپ کیږي او کم ویزا پیسټینګ کیږي ستا په ویزا باندې دوبۍ نه ایگزیټ لګي، د دوبۍ نه ته ایگزیټ شوي او عمان ته کم انټری سټیم ته لګي. نو الته چې ورسېدو یو قطار، نو الته پولیس چې کوم شورته چې کوم پاغه چیک پوسټ باندې ولاړ وای غره وته هغه ټیم وای د عمران خان حکومت په پاکستان کې. نو غره وته هغه دغه کو आवाज وکړو چې عمران خان دیس سایډ او دا نور چې کوم دی هغه وای دیس سایډ. نو مونږه عمران هغه دا سونه چې پاکستان دیس سایډ وای هغه عمران خان دیس سایډ. نو مونږ ټول پاکستانیان چې کوم دي خو لاین جوړ کړو. هغه پهله زمونږ لاین چې کوم دی پهله زمونږ لاین لا ویزا پیسټینګ او سټمپ ولا ګول او بیا چې کوم انډین یا نور نېشنلټي والا خلکو هغه دوباره هغه زمونږ نه پاس وکړ. خو بیا بل خبره وره، بیا د عمران خان حکومت ختم شو. خو زه وړېدم ادا الګ چې کوم دی دا ایڈونچر ټایپ دی سره خپل گاډه دی او بس دی چې کله اوسګاری نو ګرځي د دوبۍ کې اکثر داسې راګانې. نو عمران خان حکومت ختم شو. بیا وای عمان د تلم سکار می وای چکار می والو وای نور مرګریم را سره. عمران خان حکومت وای ختم شو. عماغه چک پوسټ باندې وای ورغم چې په کم چک پوسټ باندې مخ کې ورغلم او عمان ته ما انټری کوله، د دوبۍ ایگزیټ می لګول، ویزا می لګول. نو چې څنګه چک پوسټ لور رسیدم نو غټ قطار د پاکستانیانو ولاړو. وای هغه ټایم کې پریفر چاله ورکول، انډینو ته پریفر ورکول چې انډین ولا را مخ کې شي او پاکستانیانو له غټ قطار لګول او پاکستانیان به چرته یو به د قطار نه راغ کول او انډین به دوه درې رخصتول. انډین له ذات پریفر ورکول. د عمران خان په حکومت کې وای مونږ له پریفر راکړو او هغه کس مالوي یا پښتون چې کوم هغه وای زه مونږه چې کوم یو پلان د نکنه وای مونږ د نېشنل پارټي یو وای نېشنل پارټي له مونږ ټونه تر اخره پورې ورکړي. خو چې دغه واقعي وای وشو ما سره چې کله زه عمان لوړېدم او هغه پولیس شورته راووته، د عمان پولیس راووتو او ورسره دوبۍ پولیس هم دې طرف له. نو هغه عمان پولیس والا چې کله وی چې عمران خان دیس سایډ وای مالا پته ولګره چې عمران خان خو ډیر غټ نوم لري. نو هغه داسې ما بیا د ان پی سپورټ پرې خو او ټول کور والا چې کوم هغه یې وای پی ټی تر وړېدل دی. وای زه خپل هم د عمران خان ډیر زیات سپورټ کوم. دا خو د ورسیز یو کس یو مسافر دغه د خلی ابیت می تاسو سره سناو کا. اوس پراتو جی عمران خان الیکشن نه ولې نشي ختمېدی؟ عمران خان د الیکشن نه ولې نشي نه اهله کېدی؟ عمران خان په یو کیس کې د الیکشن نه اهله کېدی شي چې کله پی ډی ایم کې اتفاق راشي، چې کله پی ډی ایم د 14 پارټیانې را یوځای شي،
نو الا چې کله دای په اتفاق شنو الا عمران خان چانس جوړېدای شي چې دای نه اهله کی او کچره دای کې اتفاق نه وي اتفاق پکې ځکه نشته دی چې پاکستان پیپلز پارټي دای نه الریډي د پی ډی ایم نه خپل لارې جدا کړې دی وجه څه خولې د وجه دا خولې ده چې د پی ډی ایم ټولې فیصلې چې کوم دي هغه مسلم لیگ نون او جے یو آی کوي او د عوامي نېشنل پارټي او د پیپلز پارټي په دغه پی ډی ایم پارټي کې په دغه پی ډی ایم ټولنه کې هیڅ قسم ویلیو نشته موږ ته پکې څوک غیام نه چي چې څومره هم فیصلې کیږي دغه دوه پارټیان کوي او زمونږ پکې هیڅ ویلیو نشته او بل چې کوم پیپلز پارټي دغه د عمران خان خلاف نه د عمران خان خلاف مسلم لیگ نون د وم په دې وجه دی چې مسلم لیگ نون چې کومه پارټي دومره زیاته په عمران خان حکومت نه ډیره زیاته بڑھتا هو او چړتا هو روانه و کله عمران خان راغو اقتدار لراغو په نواز شریف چې کوم کیس جوړ شو نواز شریف چې په لندن کې اوسېږي او پاکستان ته راتلی نشي کیسز د پیدا غټه وجه عمران خان ده نو مسلم لیگ نون چې کوم دی هغه د پی ټی آی سره بیخي لګي نه پی ټی آی غټ دشمن دی او د پیپلز پارټي پی ټی آی سره داسې هیڅ قسم داسې غټ اختلافات نشته دی از سیاسي پالیټیشن د یو بل اپوزیټ دی د یو بل مطلب یو بل سره مخالفت لري په سیاست کې خو نور داسې دشمنی ور سره غټه نشته نو پیپلز پارټي چې کومه ده هغه مطلب د پی ډی ایم کې اتفاق سره اوسېدل نه غواړي پی ډی ایم کې اتفاق نه وي نو بیا عمران خان نه اهله کول یا د الیکشن نه ماینس کول دا امپوسیبل ده دا اپډیټ تاسو سره مې شریک کړو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام